زين للمشركين في تكرير مشركان لپاره مشرک معنا مشرک معنا ذکر اسراف لغوی معنا د حد نه پورې وتل څه د حد نه پورې وتل نو اسراف د عقیده د حد نه پورې وتل شرک او الله تعالی سره كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون آغا مسجد كودو ولقد أهلكنا القرون من قبلكم دو تخويف يرولي تكتر الله فرحمه ولقد أهلكنا القرون أتاكي فرامو وحلاكيو القرون دير أمتنا من قبلكم نصفاتنا لما ظلموا تكالدوي ظلم کرو وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلو دوي ترسلان لدوي قواضي احكامو وما كانوا ليؤمنوا خنو داخلك ایمان راوڑے كذلك هم سغرنگي نجزي بدلو دومنگا القوم المجرمين مجرم قوم تا ثم جعلناكم وصلى تعالى وأغيب لكم دغة جلوك وذا سنة الله لا تشري سنة الله مانا رولز of الله دا الله رولز دي کی باغیان سره دغه کوي دا الله رولز دي چې باغیان سره نو صلی تعالی مونږ ته انذار راکړي مونږ ته راکړي انذار وارننګ راکړي ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا مونږ وګرځول تاسو لا خلائف نائبان في الارض پدما کے ادخلائف سے مانا سکت دوامنو خلقو في الارض پدما کے من بعدین پسدوینا لننظرا امونگو کے فتعملون دوستا استقوی اللہ تعالیٰ ویلے کہ ہمیں دعا چلو کو اس کے ساتھ نمبر رہے نوزد صاحب کا حکم سے ساتھ استقوی نو کتاب ہم آغا سے کوئی کیا غی سکول نو آغا سے وہ پیش کوئی کیا غی سکول لیکن جب خلائے سنت اور خلائے طریقہ بدلی گنا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَكَرَتِ الْخِيجِرِ دِيوَانِ آيَاتُنَا دَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحٍ قَالَ الَّذِينَ وَيْحَاكَتَانْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کیا ای عقیدہ لرے نہ ملاقات دمونگا لائف افضلت من یقین نہ لگے اگئی تو ایک قرآن میرے حاضا پیغمبر علیہ السلام تو وہی کہ راوڑا یو قرآن میرے حاضا دین علاوہ ذکر کہ قرآن کا خود دا ذکر دے داتا شرک وی دا حرام دی دانا روا دی سب یہ خبر ہے اس کا نشتا دا دور سرما پچھوں خدا لالو نرق پچھوں خدے یو مملون پہ علائے بزرگ پچھوں خدی دا سادی قرآن کو تو دا حرام مولا رخلفات اور میرا بھی کوئی سے پتہ رہتا ہونے نہیں سوری وہ کہ پتہ رہتا ہونے نہیں دے مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کے ادعاء سے قرآن راز سے گزارے والا بھی دلتا ہوں خلق جیسے مولا غاری یہ اور دے گزارے والا بھی بیانے جدی وہ جو خلق مولا غاری نا ڈاکٹر غاری پروفیسر غاری لیکن ڈاکٹر اور پروفیسر پاس کمپرومائز کیا ہے کلی دیا ہے وہ مادرن دین کا کیا ہوتے مادرن دین وقال الذين ويعتقى لا يرجون لقاءنا يا امید نلري عقیدہ نلري د ملاقات مونږه پیغمبر څه وایي ایتے راوڑا بے قرآن یو قرآن غیر هذا دې او نه علاوه دغه قرآن ته فتوی دي نه بل څه چې دا حرام دي دغه ناروا دي دا شرک دی دا کفر دی دا شرک ادا کفر دی دا څه راوړي چې دا کې ځان ځای دا په پنځه الاول صحیح گنجائش ہے گنجائش ہے قرآن یو قرآن غیر دینا او بدل ہو یا دا قرآن بدل کر یہ پکڑا والا امینڈمنٹ پر ہوگا کوئی ہوتا امینڈمنٹ قل توتوایا ما یکون لی تصور نتیجے دے مادہ پارا ان ابدلہ چیز تبدیل کم دا قرآن میں تلقائے نفسی دفل جانبا ان اتبعو ذنفالوکم الا ما مگر آنکی یوحا الیا کہ وحی کول جماتا انی اخافو زیریگم اے حقیتو کمانا فرمانے دستر ربو کا یو واتو یو قانون منچنسی یو سنگر قانون سنگر آدھی کر نظیر ایکم دا پروتگار پننا غضاب یوم عظیم دا غضاب دلوئی رزینا دا غضاب نوت اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرام سے دائی توائی تاک کمانا دا جیمان دا چکولے کدا خبری چیزو زانا کون کدا خبری چیزو زانا کون نو تنبیت کارا حضور تاکو میشت فاتو ما دا خبری کرے اور تنبیت کارا حضور تاکو فنزبان انتہائی معتمد کرے تاکو سولو تدیو جو کلا مونگا وایو یعنی جو تڑی ما تاوی ویرو ما پتیوان یقین بھی چلے دے مرد نفس با زون دیو مرد نفس با
ژوند وي او بیا به داسې اکاونټیبلټي دا زما په ذهن کې نه راځي. نو ورته مې ورغلي ستا مور شته؟ وی او مور خو مې شته. ما ماما دې شته؟ وی او ماما مې شته. ما ته څه خبره چې ستا ماما ده یا دا مور ستا مور ده؟ وی دې مور راته ویلي چې زه دې مور یم او هغه دې ماما دی. نه ما بس تپلی کړو هغې مور ته دې مور وي هغې ماما ته دې ماما وو ځکه چې دغې په دې خبره کې ستا شک نشته چې دی به دروغ ویلي. په دې مور خبره کې دې شک نشته چې دی به دروغ ویلي. ما ویل ملګريه دا یو داسې سړي خبره کړې ده چې څلوېښت کاله دوست دشمن ټول په هغه باندې اعتماد کوي. دا سړی دروغو نه واقف نه دی. د دې سړي فطرت کې دروغ نشته. صحیح. اوس هغه سړي مونږ ته دا خبره وکړه چې مرګ نه بعد ژوند دی او هغې کې به ستاسو اکاونټیبلټي وي. اوس مې دا خبره دی صحیح. معلوم دی خو به خبر چې دا خبره کړې چا ده؟ دا محمد کړې صلی الله علیه وسلم. دا محمد کړې صلی الله لومبی د محمد په خپله کې وګوره صلی الله علیه وسلم چې ستا مور زیاته معتمد ده چې دا یې خبره منلی که دا پیغمبر علیه السلام زیات معتمد ده. ستا مور خو معتمد دی صرف ستا په نس باندې ممکن ده چې ګاونډي کوي یقین دا یې دروغجنه خبره ده. ممکن دی ګاونډي وګوري چې دا څه ده دا دروغجنه خبره. نو که دا ګاونډي خبرې ته مونږ وګورو چې دا دروغجنه خبره ده نو بیا د هغې دا خبره چې ته زما دوی او فلانې زما خاوند دی او هغه ستا پلار صحیح. نو دا خبره هم مدبدبه شوه که مدبدبه نه شوه نو چې دغه مدبدبه شوه نو بیا ته ارامي شو. بد طرف یې ومنې دا خو یو ژوند دی که لس ژونده وایي ومنم حاجتوب کې ښه مهر خبره فهم کړه. مور دې ملګري دی عقل نه کار اخله. نو ما دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست پرې پرېږده دشمنان وایي چې دا سړی په دروغو پوهېږي نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قوم ته وایي چې عجیبه خبره ده تاسو چې ما ته وایي چې د قرآن کې امینډمنټ وکړه. د دې معنا خو دا ده چې ستاسو دا خیال دی ما باندې چې دا خبرې زه ځانه کوم یا دې جوړوم دې ځانه کوم یا زه جوړوم نو لهذا چینج به کوم کولی شم. نو که زه ځانه کوم دا خبرې یا دې جوړوم نو څلوېښت کاله ستاسو نیت کې موجود یم ما داسې خبرې کړې هغې ویل نو څلوېښت کاله کې تا داسې خبرې نه وې کړې صحیح. اوس دې که خبره ما د ځانه جوړې او په څلوېښتو کالو هم جوړې شي که نه شي جوړولی. هغه که ته زما باندې صاف پته راغی څلوېښت کاله بعد مې دا خبرې جوړ وکړې پته ولګېږي چې سمثینګ ایلس بیهایند اټ. خبره ذهن کې راغله دا یوه خبره. دویمه خبره چې دغه څلوېښت کاله ما ستاسو نیت کې تېر کړي دي زما د شخصیت متعلق تاسو څه تاسو پیغمبر اسلام چې کله لومړی دعوت ورکړو نو د مکې خلکو ته خپل شخصیت یې وړاندې کړو چې هل وجدتموني صادقا ام کاذبا. ما تاسو چې څلوېښت کاله ژوند تېر کړی دی څومره څلوېښت کاله زما معصوموالی تاسو کتلی ده زما هلکوالی تاسو کتلی ده زما ځواني تاسو کتلی ده زما د عقل دا موده هم تاسو کتلی ده. په دې څلوېښت کاله کې زما متعلق تاسو څه ایډیا ده صحیح. ټولو په یو آواز 100% ما وجدنا فیک الا صدقا. مونږ تاسو سوای د رښتینوالي نه سوای د دیانت نه بل شی نه منل بلکې دا خپله خبرې ده. یعنې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د نبوت میلاوېدو نه دیارلس کاله بعد مدینې ته ځي دیارلس کاله بعد مدینې ته نبوت ته خلک نه مني کلمه ورسره نه وایي وایي دا ته دروغ وایي کلمه ورته نه وایي ورته ته وایي دا ته دروغ وایي ستا باندې مونږ اعتماد نه کوو ته د خدای پیغمبر نه یې. بل طرف ته دنیادارۍ په باب خپله مالتونه بیا هم راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رسېږي. یعنې یو طرف ته د دین په اساس خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه وایي وایي دا ته دروغ وایي دا خبره معتمد نه ده. بل طرف ته د دومره اعتماد کوي چې ټول خلک خپله مالتونه راځي خبرې کوي. پیغمبر علیه الصلاة او حضور علیه الصلاة والسلام ورته نه وایي نه نه تاسو خو زما دښمنۍ تاسو مالتونه کوي نو خدای تاسو دې خو بل سره دا معنی کوي صحیح. او حضور علیه الصلاة والسلام چې کله روانېږي د هجرت په شپه هغه ټول امانتونه بای نمبر هغې حضرت علي ته حواله کړو او حضرت علي ته یې وویل چې ته به درې ورځې پس مونږ پسې را روانېږي چې دا ټول امانتونه خپلو مالکانو ته ور ورسېږي. دا د فلاني 1,00,000 روپۍ دا د فلاني 3,00,000 روپۍ دا د فلاني دا جولري دا د فلاني دا ډایمنډ دا د فلاني دا شی د فلاني دا شی د فلاني دا شی دا مالکانو ته ورسېږي بیا چې قوت بیا مونږ پسې را روان شي. خبره ده ختم دغه پکار دی چې دی د دوست دشمن دواړو دپاره قابل اعتماد
توقعوا لو شاء الله توفي الله تعالى ما تلوتو عليكم ما بنول السلطة قرآن ساتوران ولا أدعاكم أنبا الله تعالى خبر كيوي ساتو بيپدي قرآن باندي كتر خدای دا اراده وا د خدای د مرضی بغیر دا قرآن دې باندې راغلی او دې د ځان ځکه نو او نه دې اعتماد سره چې فقط لبستو بكم تعجیب کرا ما وقت ایسا سمیت کی عمران یولو زمانہ سرویس کالا میں قبلی مفکر دینا افلا تاقلون آیاتاتو عقل نسول افلا تاقلون آیاتاتو عقل نہیں استعمال ہوئی سلبیت کارا سے دس رہے سکتا تو سلبیت کارا پس جب سب غم غفر کے صحیح بلکہ ماں مرگری تو ہوئے میں آغا پیغمبر میں زمون یقین میں چاہ دروغ نوئی ولی ځکه چې د دې نبوت نه وړاندې هغه چې دروغ نه ویلي د خپلې فایدې لپاره دروغ نه ویلي د خپلې فایدې لپاره او د نبوت نه بعد چې هغه څه خبرې کولې دا یو خالص هغه ته نقصان رسېده څوک یې په ګان ولي څوک په خاوره ورغورځوي څوک ورته لار کې اغزي ورسوي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي په عزتونو ورته حملې کوي نه کوي صحیح نو چې د فایدې لپاره کوم سړی دروغ نه وایي هغه خپل نقصان لپاره بیا دروغ وایي یا دروغ دې لپاره وایي چې ما ته نقصان رسي خبر دین کرا دا یو حسن خبره فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون